السلام علیکم ملګرو. شیر افضل مروت هم اخر اعلان وکړ چې زه به د کومې حلقې نه الیکشن لړوم. بیرستر ګوهر علي خان هم اعلان کړی، د پی ټی آی چې کوم چیرمن دی هغه هم اعلان کړی چې د کومې حلقې نه به الیکشن لړوم. بل هم څه ډېر اهم اپډیټس دي، څه اهم تفصیلات دي. سپریم کورټ هم څه اهم پیغام جاری کړی دی چې دا ټول تفصیلات په دا ټول خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. شیر افضل مروت اعلان کړی چې زه به NA41 نه الیکشن لړوم، یعنی قومي اسمبلی نه. NA مطلب نیشنل اسمبلی، دینه باغه الیکشن لړاوي. NA مطلب الریډي نیشنل اسمبلی دی. د NA الیکشن هر هغه بنده لړاول شي، د هر حلقې نه لړاول شي. NA الیکشن NA سیټ د پاره چې څوک هم الیکشن لړاوي، نو مطلب کاغه د نوخار وي نو هغه د پنډۍ نه هم الیکشن لړاول شي، کله پیښور وي نو هغه د سوات نه هم الیکشن لړاول شي. ټول ملک چې څومره هم مطلب حلقې دي نو NA سیټ د پاره الیکشن هر بنده د هر حلقې نه لړاول شي. مطلب دې کې صدا سي غټ بندیز نشته رجی. بل بیرستر ګوهر علي خان ویلي چې زه به د بونیر نه الیکشن لړاوم. بیرستر ګوهر علي خان هغه هم دا داوا کړی چې زه به د بونیر نه الیکشن لړاوم. بل یو صوبایي سیټ الیکشن وي نو صوبایي اسمبلی الیکشن یو بنده صرف هغه د حلقې نه لړاول شي چې کومه حلقه کې داغه اوټ وي، نو هغه حلقې نه صرف صوبایي سیټ د پاره الیکشن لړاوي دی شي چې په کومه حلقه کې دستا وټي. مطلب صوبایي اسمبلی اوټ چې کوم دی، صوبایي اسمبلی الیکشن چې کوم دی هغه ټول حلقونه ته نشي لړاولې. او نیشنل اسمبلی چې کومه NA چې کوم الیکشن وي هغه ته د پاکستان د هر حلقې نه لړاول شي. مطلب یې کې داسې بندیز نشته رجی. بل سپریم کورټ یو ډېر اهم اعلان کړی چې په 2 جنوري به هغه کیسونه مونږه اوپن کوو، هغه کیسونه به اورو چې په کومو کیسونو کې تاحیات پابندي لګولې شوې ده. یعنی نواز شریف باندې تاحیات پابندي لګولې شوې ده او جهانګیر ترین باندې. نو دا دوه کسانو د دې حواله سره اطلاع عام جاری کړی دی چې دې کیس کې هر څوک خپل جواب جمع کول شي، چې دې کیس کې هر څوک مطلب شرکت کول شي او ردی شي. دا کیس عدالت لا اوپن ټرایل دی. مطلب یو طرف ته سپریم کورټ د نواز شریف تاحیات پابندي لګول ولا کیسونه ټرایل شروع کول ولا دی، بل طرف ته پی ټی آی ته ډېرې مسلې هم شروع دي. د پی ټی آی کسانو پکړ دکړ هم شروع دي. بل عمران ریاض یو ځل بیا ډېر زبردست ټویټ کړی دی. عمران ریاض ویلي دي چې ملک کې رولز اف لا چې کوم دی امپلیمنٹ کول پکار دي، نو بیا به تاسو له خپل پته ولګي چې ملک ټیک کیږي کنه. چې په ټول ملک کې رولز اف لا امپلیمنٹ شي نو بیا به ښکارا واضحه پته ولګي چې ملک ټیک شو کنه جی. جاوید چودھری ویلي چې پی ټی آی کې واپسۍ د پاره عمران خان آپشنز کولو کړی دي. پی ټی آی ته واپسۍ د پاره پریس کانفرنس کول وی چې کوم کس پی ټی آی ته دوباره ځي او پریس کانفرنس کوي، بیا د پی ټی آی کور کمیټي به سوچ کوي چې آیا دا کس مونږ پی ټی آی کې دوباره شامل کو کنه. خو ټول نه پهلا پریس کانفرنس چې کوم دی وی فواد چودھری به کوي. دا جاوید چودھری ویلي دي. بل شیخ وقاص اکرم هم یو ډیر زبردست ټویټ کړی دی. شیخ وقاص اکرم مخکې د نون لیګو اوس پی ټی آی کې شامل شوی دی. شیخ وقاص اکرم ویلي دی چې زمونږ پټرول پمپ، زمونږ کاروبار، زمونږ فیکټرانې ټول سیل شوي دي، ټول سیل کېږي، لګیا دی او کاغذات نامزدګي نه مونږه ودرئ. اخر مونږ کوم خوا لاړ شو جي. دا وایي زمونږ ملک نه دی، مونږ د پاکستان خلک نه یو، مونږ به د پاکستان نه الیکشن لړاولو اجازت مونږ ته شته که نشته. دا هم شیخ وقاص اکرم ویلي دي جی. هغه هم د پی ټی آی نه الیکشن لړاولو ارمان لري، خواهش لري. نو په دې وجه باندې په هغه باندې هم دا مختلف مسایل چې کوم دي، مختلف څومره هم د پی ټی آی کارکنان دي یا د پی ټی آی د لپاره الیکشن لړاولو ولا خلک دي، نه ته دا قسم مسایل مخې ته راځي جی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جی. والسلام.